نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامري د بني اسرائیل کې یو کس تیر شوی دی، د موسی علیه السلام امتی و چې نوم یې سامري و. سامري څوک و؟ د ده پرورش چا کړو، د ساتلی چا و او دا څوک و؟ کله چې فرعون دا حکم وکړو چې یو کال به ماشومان وژل کېږي او په بل کال به ماشومان دا پرېښودل کېږي، د الله شان ته ګورئ چې په هغه کال باندې حضرت موسی علیه السلام پیدا شو، په کوم کال باندې چې فرعون حکم کړو چې ماشومان به وژل کېږي، او په هغه کال باندې سامري هم پیدا شو. موسی علیه السلام مور چې کومه وه، دی په یو صندوق کې بند کړو او دی په دریاب کې پرېښودو چې د هغه دریاب نه یو نالی تللی وه د فرعون کور ته، او بیا د فرعون په کور کې چې د هغه کمې وینځې وي نو هغوی ناست وو، کپړې یې وینځل، لوښي یې وینځل. هغوی هغه صندوق وموندو او بیا د فرعون ښځې له یوړو چې هغې وکتو، نو هغې کې یو ښکلی ماشوم پروت و د موسی علیه السلام په شکل کې، چې ښځې یې وویل چې یاره دا ماشوم به موږ واخلو، دا به موږ وساتو. فرعون ورته ویل چې نه، څه به ته لږې کو، دا هغه ماشوم وي کوم متعلق چې ما ته نجومیانو ویلي دي. نو ښځې ورته ویل کیدای شي دا هغه ماشوم وي نه. په دغه خبرو کې دوی ماشوم واغشت او د هغه پرورش یې وکړو، هغه یې غټ کړو، د هغه نوم موسی علیه السلام و چې الله وله بیا پیغمبري هم ورکړه. په دغه کال باندې سامري هم پیدا شوی و. سامري څوک و؟ نو دې کې ډېر اقوال دي، خو زمونږ د استادانو د قول مطابق چې سامري چې کوم دی نو دا ولد الزنا و، دا زنا ولد و، د زنا نه پیدا شوی و. د ده مور چې کومه وه نو هغه دې راوستو په ځنګل کې، په یو غار کې دې وغورځو چې کو تشر مخان وخوړل، کو بس چې اوچت کړو، کو هر څه وشو، خو زه تا خپل وړاندې نشم لیدلی چې یاره تا هغوی قتل کړي. نو جبرائیل علیه السلام به د الله رب العالمین په حکم باندې راتو او دله به د یوې ګوتې نه شات ورکولو، د یوې ګوتې نه به پی ورکولو. او جبرائیل علیه السلام د دې سامري پرورش وکړو او دا سامري یې غټ کړو. اوس چې کله الله رب العالمین موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل کله چې الله د فرعون نه اخلاص کړل او فرعون الله په دریاب کې غرق کو او دوی لاړل، نو موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو او کوه طور کې الله رب العالمین سره هم کلامي کوله او الله رب العالمین ول بیا هلته کې صحیفې هم ورکولې. نو موسی علیه السلام خپل ورور حضرت هارون علیه السلام چې هغه هم د هغه وخت نبی و او د سره یو ځای و، د ده په اجازت او د ده په دعا باندې الله رب العالمین هغه له نبوت ورکړو. دا قوم د بني اسرائیل د ورور ته پرېښودو چې دا ما تا ته پرېښودلو، زه لاړم. کله چې دوی کوه طور ته لاړو، نو چې دوی کله څنګه کوه طور ته لاړو او قوم یې دلته پرېښودو، نو دې سامري داسې چل وکړو چې کله به جبرائیل علیه السلام په کم اس باندې دله راتو، نو هغه اس چې به کوم ځای کې قدم ایښودو نو هغه ځای به شین کېدو. نو دوی پوه شو چې یاره واقعي د اس کې څه کمال دی، د کس کې څه کمال دی. نو ته د جبرائیل علیه السلام د اس د خپې خور راواغشت او هغه سره سنبال کېښود. کله چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، نو د سامري داسې چل وکړو چې د یو سقی جوړ کړو او په هغه سقي کې بیا د جبرائیل علیه السلام د اس د خپې خوره ور واچوله او هغې بیا اوازونه شروع کړل. نو دا سامري راغی په منډه او هغه بني اسرائیلو ته وایي چې موسی علیه السلام لاړو خپل رب له کوه طور ته او د هغه رب خو دارې دلته کې دی، هغه غویی ورته یادو العیاذ بالله. نو هغې کې بعضې خلک داسې شو چې هغوی د هغه سقي عبادت شروع کړو. حضرت هارون علیه السلام هغوی ته ووایي چې یار داسې مه کوئ، الله به په دې باندې ډېر څه وغوسه شي. موسی علیه السلام به راشي، هغه به څه وایي، اوس د فرعون د الله رب العالمین د فرعون نه موږ له نجات راکړو، تاسو اوس دا شرکیات کوئ. خیر هغوی نه اورېدل د خپل عادت نه. هارون علیه السلام هم ویرېدو، هسې نه چې زه دوی پسې انخلم او دوی ته زه خبرې کوم او دوی ما قتل نه کړي، ما ونه وژني. نو هغې کې بعضې خلکو د سقي عبادت شروع کړو. کله چې موسی علیه السلام د کوه طور نه 40 دن بعد راغی او ویې کتل چې یاره زما قوم کې خو شرکیات پیدا شوي دي، دوی مشرکان شوي دي بعضې خلک،
نو ډایرکټ لاړو حضرت هارون علیه السلام په یو لاس د ګیرې نه ونیو او په یو لاس یې د سر د ویښتو نه ونیو. ورته ویل چې تلم ما دا قوم تا ته پرېښی دی. او دا قوم څه شو؟ دوی کې شرکیات پیدا شو، دوی مشرکان شو. حضرت هارون علیه السلام ورته وویل ای د مور زویه، ورته وایي ما دوی ته ډېر وویل خو دوی نه پوهېدل په خبره باندې، دوی زما خبره نه منله او ما په دوی کې تفریق نه پیدا کړو. ما وی هسې نه چې ته راشې او ته بیا وایې چې یاره په دوی کې دا تفریق پیدا کړو او زه یېرېدم. ما وی هسې نه چې دوی ما قتل کړي. بیا موسی علیه السلام سامري ته وکتل او سامري ته وی سامري وی تا ته پته نشته چې دا زموږ خدای نه دی، دا زموږ رب نه دی؟ بس سامري چپ شو. او بیا سامري ته خیره وکړه، ورته وی تا د الله داسې بیمارۍ باندې وغورځوي چې تا د الله په داسې بیمارۍ باندې وغورځوي چې ته د خلکو نه لرې تښتې، د خلکو نه لرې منډه واخلې. او واقعي همقاسې وشوه. حضرت موسی علیه السلام هغه سخی راواغشتو او هغه چوري چوري کو، د سونې سخی و هغه چوري چوري کو او هغه بیا په دریاب باندې لو کو. بیا داسې چل وشو چې سامري الله رب العالمین رونیو او په داسې بیمارۍ په داسې تبه باندې وغورځو چې دی لاړو یو صحرا ته لاړو او هغه صحرا کې به د خلکو نه د منډې والو چغې سورې به یې والې. داسې تبه باندې الله غورځولو چې کم کس په ده سره وجنګېدو نو هغه تبه به هغه ته موړه ده او هغه به هم د هغه تبې نه مړ کېدو. او په دغه تبه باندې الله رب العالمین بیا سامري چې کوم دی هغه هلاک کو. خبره مې دې پورې کوله چې د موسی علیه السلام تربیت د یو دشمن په کور کې شوی دی، د یو کافر په کور کې شوی دی، چا چې ځان ته ویلی چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم. او د سامري تربیت چې کوم دی نو د فرشتو سردار حضرت جبرائیل علیه السلام کړی دی او هغه دی ګمراه شو او موسی علیه السلام له الله رب العالمین پیغمبري ورکړه. زما عزتمندو د خبرې مقصد مې دغه دی چې دغه سامري متعلق یو څو خبرې وي چې سامري څوک و، سامري په کوم وخت کې تیر شوی دی او سامري د کوم پیغمبر امتي و. نو دغه سامري متعلق یو څو خبرې وي چې تاسو سره مې عرض کړې. که چېرې ویډیو خوښه شوې وي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زما دا چینل عمر خان تورنګزی ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.